د نفل منځونو طریقه څه ده او د نفل منځونو د دې کردار زمونږ او ستاسو په عباداتو کې څه ده، یعنی فضایل یې څه دي. لہذا ډېرو ملګرو به د دې په باره کې پوښتنه کوله د کمنټ په لاره باندې، د میسیجونو په لاره باندې، چې مونږ نفل څنګه وکړو، په کم وخت کې وکړو او په کومه طریقه باندې وکړو، یعنی څو رکعات وکړو. نفل چې دی دا یاد ساتئ، د هر فرض عبادت سره چې دی د نوافلو اهتمام دا ډېر ضروري دی. لکه د سحر مونځ سره چې دی د سحر مونځ نه مخکې ته نوافل کولی شي، دغه رنګې د سحر مونځ نه پس چې د کله د اشراق ټایم داخل شي په دغه وخت کې کولی شي، د ساخت په وخت کې کولی شي، دغه رنګې د ماسپښین د مونځ نه مخکې کولی شي، دغه رنګې د مازدیګر د مونځ نه مخکې ته نوافل کولی شي، د ماښام مونځ نه پسې کولی شي، او دغه رنګې د ماسخوتن مونځ نه پس د ماسخوتن مونځ نه مخکې دا د نوافلو وختونه دي. ټوله شپه ته نوافل چې دی دا کولی شي، د مازدیګر مونځ نه پسې نشي کولی او د سحر مونځ نه پسې نشي کولی، یعنی د نور خاته په ټایم کې او د نور پریوتو په ټایم کې په دغه وخت کې نوافل نه کیږي. دویمه خبره دا چې نوافل به مونږ په کومه طریقه کوو، څنګه به کوو. نوافل چې دی نفل دا چې دی دا ډک رکعتونه وي، په دې کې صورت ویلی کېږي. که هغه ته څلور رکعت هم ته نفل کولی شي، دغه رنګې 2 رکعت هم کولی شي، 4 یو ځای هم کولی شي، 2 جدا جدا هم کولی شي. نو علما کرامو چې کومو ته درجه ورکړې ده او کومو ته بهتر افضل ویلی دي، هغه 2 رکعاته دي. دغه رنګې د نوافلو کردار څه دی، د دې فضایل څه دي، فضایل ډېر زیات دي. په هغې به انشاءالله زه دویم ویډیو کې بیا په هغې باندې خبره کوم چې د اشراقو د مونځ څه فضیلت دی، د ساخت د مونځ څه فضیلت دی، دغه رنګې د ماسپښین د مونځ نه مخکې چې دا کم نوافل دي د دې څه فضیلت دی. انتهایی زیات فضایل دي، انشاءالله په بله ویډیو کې بیانومه. خو صرف او صرف نن یو خبره تاسو ځان سره نوټ کړئ چې نفل عبادت، نفل روجې نیول، نفل منځونه کول دا انتهایی زیات ضروري دي. د قیامت په ورځ چې کله وزن وشي او زمونږ او ستاسو په فرایضو کې چې دی الله دې نه کړي کمی راشي، مثال په منځونو کې کمی راغو، په روجو کې کمی راغو، دغه رنګې په نورو عباداتو کې کمی راغو، نو بیا ستا نوافلو ته به کتلی شي چې ستا په ریکارډ کې، ستا په عملنامه کې نوافل وي، دغه نوافل به راغستلی شي او ستا په فرضو کې به چې دی د چابړي چې کم چابړی ستا د فرایضو دی په دې کې به اچولی شي، په دې باندې به ستا هغه وټ کټ وزن برابریږي. نو لحاظه نوافل ګوره ډېر ضروري دي. نن سبا زموږ او ستاسو عبادات هغه عبادتونه نه دي پاتې چې هغه به د قبولیت درجې ته ورسیږي. زموږ او ستاسو مونځ هغه مونځ نه دی پاتې چې هغه به د قبولیت درجې ته ورسیږي. زموږ او ستاسو روجې، زموږ او ستاسو نور عبادات هغه نه دي پاتې. نو لہذا د هر فرض مونځ سره د نوافلو اهتمام ضرور کوئ، د عباداتو سره د نوافلو اهتمام ډیر ضروری کوئ. نو ان شاء الله العظیم په دې باندې به بیا زموږ او ستاسو هغه وټ کټ چې دی په حساب کتاب کې هغه به پوره کیږي او د بلې ویډیو انتظار کوئ ان شاء الله. فضایل